کولو ته ګوره دی ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. اوس یو چټ چاراکو چې ستا په ټي وي باندې یو خبر راځي د خاندانی منصوبه بندي مالکما د خاندانی منصوبه بندي خبره کړي زه به مسلمان نیم ما نه تپوسو شو چې د امام صاحب څه مذهب دی د ماشوم د پیو او د امام شافعي څه مذهب دی مال د امام صاحب 2.5 کاله دی او د امام شافعي 2 کاله دی هغه 2 ورځ پټي وي خي چاله دا غړت لکم کوي چې دا بچی کم راشي حالا دا غړت کم کوي دا غړت په چاپلار کم کی هلته خزو ورته کو ناټي بر باندې کړه اے رزیل قوما اے رزیل ملکا دې ته چا کرو رسول پرون یو جنای سوریده په درشکا کې دا لمن تیرا ووړې دا منګوټي ښکارت تاسو وایي په ایمان چې مونږ چې په دې کم پلیت ملک اوسېږو دا د شپې ټوله شپه ټي ویګان ګوري وی سي آرونه ګوري ټوله شپه ډرامې ګوري دلته یو کنجرخانه جوړه کړې ده چې نشترحال نومې پیښی دی پرون یو هلک راته یو تصویر راوړو په پېښور کې لګېدلی دی چې زه اوس په منبر هغه الفاظ نشم ویلی چې هغه تصویر په کم شکل کې دی او عام په دیوالونو لګېدلی دی ستا ټول ملک دې وخت کې د ډمتوب ډیپو دی ټول ملک آئنده نسل چې کوم دی آئنده نسل دا به مکمل ډمانی دا ښځې به کمپلیټ ډمې وي ډمې فی الحال ډمې دي په دې لار آیات آباد ته دا وخت وګورئ چې ځي دا سمې ښځې دي کم دله چې ښځه ځان سره کړي او آیات آباد له شاپنګ له بوځي د دې دله په سټ د درېمې تبه ورکېږي که نه 45 کاله کې د پاکستانو امبرسرو میخو شاپنګونه پوره نشي 45 کاله اوس ورشي صدر روډ باندې وګورئ موټرې ولاړې دي او نرغه دی چې ښځه را روانه کړې سودا اخلي نو کور دې وران شه سودا خو یو میاشت کې سړی لي په اتمه ورځ یې لي نو هغه ورځ دا ستا ملک دی اوس یو بله مهرباني در باندې کېږي که خیري که څه ګړبړ به وشو نو په تاڼو کې به ښځې هم تانېدارانې ناست دي سپاینې چې دي دا به هم ښځې کیني شاه منصور مولانا صاحب د خدای وبخي هغه به دا ټکی ډېر کولو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره یو سړي ما نه پوښتنه وکړه چې دا ښځې به د شپې ګشتونه هم کوي مالاو ویل بیا به څه کېږي ما دا تپوس رانه بیا ځان له وکړه ځان له بیا رانه وکړه مجلس کې رانه مه کوه یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی یو سړی ما ته راغی جی پیدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی یاره جی مرنګه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او ته دې زر زر کوئ او مرمه او بجینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وي لو زما ورسره لو دی ما لې ډېره ښه بس واده وشو او رونو مونږ چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخه وریجې نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ کم بندوبست کې چا ډولۍ زما راځي زه د 9 تاریخ په انتظار یم
وریجې په تندر ولګوئ. نکاح ما وتړلو، چې ما وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی؟ ویلې بس ښه یې مانو. مال څنګه ښه یې؟ ته خو ډېر ښه یې. خدای دې په تندر ولګوي. مالې چل څه دی؟ ویلې بس پرېږده یې مانو. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې؟ دا چشمه والا ته مې که نه؟ قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی. د کوی په بلاګانو اورېدلي یې. خدای م ته خلاص که زر. پاکستان به د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي. نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې. راشد قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ. 38 کاله د پاکستانو شو د ښځو سودا ختمه نه شو. اور سهار روزي څه اخلي. زه کله کله دا کیسهخانې نه په دې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې به کېږي. رومال دی ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح د پاسه به صاحب دا زمونږ د غیور قوم ښځې راشي. پښتانه پښتانه مینګه پښتانه مینګه تاسو پیژنم. هغه پرې راشي. تاسو څنګه دی؟ کپڑا خانه تیرا وشم. دکاندار مخکې تیرا شه مخکې. هلته به بل چونډی ورته ناست دي. دا څنګه دی؟ دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې. ما ستاسو ټولې تماشې کړې. پخوا به مولیانو مسئلې کولې چې کومه ښځه بې خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي. مالوس د چا نکاح شوی نو ماتېږي به څه شی؟ نکاح شوی نه دی نو مات به څه؟ ماتېده خو صفت د وجود غواړي. یو شی شوی نه دی نو ماتېږي به څه؟ دا زمونږ ملک دی. دا زمونږ اوس دوی وایي چې دا ښځې به بندېږي څنګه؟ یو منټ یوه ښځه سر لاندې او خپې پاس وړندوم. که تاسو د ښځو بوی ولیدو په سړکونو زمانه دا ګیره کلک یو ته ولې راوت صدر کې आवाज وشو چې یو شی راوته د ښځو نه پوزې وخوړ. هغې نوم ګوربیجو ګوربیجو په ټول صدر کې وګرځېدم. دارو دپاره ښځه نه وه. اوله ښځه چې ګرځي په سپېږمو داسې چل کړی چې رښتیا چېرته راټوپ نه کړي. سهار به صاحبه پلاني ځای کې هم ښځې نه پوزه وخوړه. رښتیا کېده به نه. بالا ماڼۍ ته سړی راغی چې کابلی کې هم یو ښځې نه بېګا پوزه ووهله. هغه ورځ یو افوا شوې وه. تاسو ته به یادي چې یکتوت نه بار یو ښځه خره شوې ده. اورېدلي مو؟ هلکه څنګه خره شوه؟ وی ښځه نو ما چې واورېده نو مالې یوه نه ده خره ډېرې خري. لکه دا څه غول خورئ؟ یوه ښځه خره ده. کومه ښځه چې شپه ورځ بار ګرځي خره ده.
دا ستا ملک دی. ابل اور ستا سوکت جنگ اخبار کی چې اوس به سړی هم بچی راوړي. شرمېدلو شرمېدلو ښځې خو بېواره لنګېدې، اوس به سړی هم لنګېږي. دېخوا وګورئ وکې بیا فوټو یې ورکړی دی. الک دی دا ستاسو غوندې سره دی دا ډیانا کټ سره دی او بلاربیږي هم لنګېږي به همدغه به لنګېږي. دا سره دی او دومره یې وله خېټه جوړه کړې، بیا یې په خېټه لاس هم داسې ایښی. کتلیم دي تاسو پوه شئ. تاسو وایئ دې ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت و. دا روټي خلاص دغه وګورئ، په صوبه سرحد کې وګورئ دا پښتانه یا به مړزان لوبئ. ټیک ده، مړزان به لوبئ، یا به سپي ساتلی سپي به جنګئ، یا به چرګان ساتلی چرګان به جنګئ. ٹھیک ده، یا چیزګار شي نه تاش به کوي. دا خلق یا با پچیسی کوي یا به کرم بورډونه کوي. په دې بیٹکو کې وګوره چاله چې خدای بیٹکې ورکړي، بیٹکې ورکړي هغه کې وګوره کرم بورډ به پروتي. په دې دکانونو الته زمونږ د دوايي دکان دی، الک براشي جی د کرم بورډ پاوډر شته کرم زم نو منډه کی غالب نو تو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لا دی اډې داسې جوړې کی چاینده بدن د ډز امید څنګه کوي. آئنده بدن توقع څنګه کوي چې دی بم د ملک دفاع کی. چا چې په کور کې امبر سره میخې ساتلی دي، د چا چړم بنه فرمایش وی سیار وی. او پښتنو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي، مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه دغه یې کنه مینګه دی خو وګوره مینګه په هغه وخت کې پښتانه یو چې سیرا لګېدلې یو بلو پرنٹ چلیږي او د مینګه پښتنو خزم ناسته یو د مینګه لونم ناسته یو د مینګه زامنم ناسته. نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتانه دی خو وګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنډاګان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنډاګان او مینګه ورته ناستي او دا سنډاګان دغه کوي. ښځه په میړه ور وغورځېږي چې میړه په ښځه ور شرمېدلو. دیکھو ګوره لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم، ښځې به وله راتلې. نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګم را باندې وخوره. ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي. په 3 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابت نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي. دا چرته نه ده ثابت.
کله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو. نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې منه کنځلې کوي. وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه دا پاتې په خاورو ماړه شي خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ. زمونږ ښځې ورته دا دا چې په خاورو دې موړ کې د پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی. وایي ښه دغه وکیل دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې. یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جینه بېګانه سړی چې پاتې دا ملا له ور واچوه. یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو. ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه؟ ویل استاذ پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوی مه ملا له یو ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته چې ویویشته نو جینۍ په جړا شوه. ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې؟ وی مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم. دا مې د نیا د متیازو کټوی وه د شپې بیا دې کې متیازې کولې ناچکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه او ما ته وی چې ملا له تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دي. دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډوخانې وي دا په خخته چې سر کیدي او پمپونګې راکاږي خبر نه یم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی. دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه اوس بالخانو کې مخامخ نه ناستې دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدو لای چې څوک بوځي اجازت غواړي نو بیا د ګډېدو اجازه پخوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې وو. اوس روا او ناروا دوی سره دي. که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه که دوی ووایي چې ناجایز نو ډبه ګډېږي. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا به وی لکه ډمې اوس ولې موجودې دي یو یو راونیسئ او دا د دنیا طالبان ټول بې ښځو دي ور په نکاح یو ښځه به هم داسې نه پاتې کېږي.